چې کم یو انسان خپل زنانه طلاقوي نو په بیماری کې به دې له طلاق نه ورکوي، دا به د بیماری نه پاکوي. ولی په حالت د بیماری کې طلاق ورکول دا حرام دی. چې کم یو سړی خپل زنانه له طلاق ورکو او دا بیماره وه نو دا حرام دی، دا طلاق د شریعت خلاف دی. نن سبا څوک د دې مسلې خیال نه ساتي، دا ناروا دي، داسې به نه کوي. دویم چې طلاق وله ورکوي هم نو دا به وله د پاکۍ په حالت کې ورکوي چې دا بیماریانې په دې باندې نه وي. وجه څه ده؟ وجه دا نه چې دا زنانه کم عدت تیری نو هغه عدت شمیر به بیا صحیح کېدلی شي. اوس په کم بیماری په حالت کې یو سړي زنانه له طلاق ورکړلو نو د دې بیماری خو څه وخت تیر شوی دی او څه وخت یې پاتې دی، آیا اوس دا په عدت کې حسابیږي او که نه حسابیږي؟ نو که دا به کې حسابوي نو 3 بیماریانې به زنانه تیری چې کله دا طلاق کړی شي، او طلاق به وله په حالت د پاکۍ کې ورکوي، هغه پاکي چې په هغې کې دی د خپلې بیبي سره میلاو شوی نه وي. نو چې 3 بیماریانې دې تیرې کړلې دا زنانه د نکاح نه ووتله، ختمه شوله. خو که چېرته اوس چا زنانه له طلاق په حالت د بیمارۍ کې ورکو نو اوس په 3 بیماریانو پوره عمل رانغی. که دا کمې بیماری کې چې طلاق ورکړی دقه بیماری به کې حسابې جو 2 روغي او 1 نیمه راغله، ځکه چې د هغې خو څه موده تېره شوې ده، د وله طلاق ورکو. جو په 2 نیمې راغلی او په 3 باندې پوره عمل لا نه دی، او الله تعالی فرمایي چې د دې عدت 3 قروء 3 بیماریانې دي، 3 بیماریانې به تېری. نو دلته کې خو په 3 پوره باندې عمل رانغی. نو ځکه چې چا خپلې زنانه له طلاق ورکولو نو دی به طلاق په پاکۍ کې ورکوي، او که چېرته کې د بیمارۍ په حالت کې طلاق ورکو نو دی به ورته رجوع کوي، واپسي به کوي. چې کله دا زنانه پاکه شي نو بیا به ولې طلاق ورکوي. د محبوب علیه السلام مبارک په زمانه کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی مبارک حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ مبارک د خپل بیبي طلاق کړله په حالت د بیماری کې. عمر فاروق رضی الله عنه راغی او محبوب علیه السلام مبارک ته خبر ورکو چې الله حبیبا زما زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ خپل زنانه خپل بیبي طلاق کړې ده او هغه ناجوړه په حالت د بیماری کې ولا طلاق ورکړی. محبوب علیه السلام ته فرمایل ویلال شاه او عبدالله رضی الله عنه ته فرمایا چې ښځې ته دې واپس رجوع وکړي، او چې کله ورته رجوع وکړله او د هغې دغه بیماري ختمه شوله، واپس دا پاکه شوله، د هغې نه پسې بله بیماري تېره شوله او دا بیا دوباره چې دی نو پاکه شوله، نو که چېرته کې د ده خوښه وه چې اوس ولې طلاق ورکړي نو په دغه ټایم کې طلاق ورکولی شي، بیا دې ولې طلاق ورکړي. او په حالت د بیماری کې چې دی نو زنانه له به طلاق نه ورکوي. نو نبی علیه السلام مبارک تی د عمر فاروق رضی الله عنه زوی مبارک هم منع کړی دی